السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړه خوشحاله به یې، د ژوند په خوشحالو کې به یې. څنګه تاسو ته معلومه ده چې د غزا دپاره چې کوم قافلې روانې شوي دي، سمود پوټیلا په نوم چې کوم یادېږي، هغه په سمندر کې سفر کوي. تقریبا په 8 یا 9 ورځو کې به هغه انشاءالله غزا ته رسي. نو په هغه کې زموږ د علاقې نه، خصوصا د پاکستان نه سابقه سینیټر مشتاق احمد خان صاحب، هغه هم په دغې قافله کې شامل دی. هغې چې سار خپل ساز و سامان کوم څه ضروري وو، نو هغه چې کله سفارتخانې ته حواله کوله، دا پیغام یې پرېښی و که زه رالم نو دا سامان به زه پخپله اوچت کړم، چونکې که زه رانغلم نو دا سامان به زموږ د کور خلکو ته ورسوئ. یقیني دا ډېر ګران کار دی. موږ ته د پکټونو کې پراته وي مزېدار خوبونه کوو، او بس دعاګانې مو زموږ د خلکو نه هېر شوي چې د غزا د خلکو دپاره چې کوم دی، د هغوی ځای کې د مسلمان دپاره موږ دعاګانې وغواړو. یقین مې نه شي ډېر کم خلک به چې هغه به په دې وخت کې د غزا دپاره دعاګانې غواړي. نو هر سړی په خپلو کارونو کې، په خپلو عیاشیو کې مصروف شوی دی. په دې دور کې ماشاءالله سینیټر مشتاق احمد خان صاحب چې کوم دی، هغه په دې قافله کې شامل دی او روان دی. په دغې قافله کې چې څومره ملکونو خلک دي، هغه خوا کې مسلمانان دي که کفار دي، خو په دې وخت کې هغه د انساني همدردۍ لپاره روان دي. چې د غزا کوم بلیک آوټ شوی دی او کوم هلته کوم جنګ شروع دی، نو د هغې د ماتولو لپاره دغه قافله روانه ده. نو که موږ نور څه نشو کولی، نو کم سے کم د دغې دپاره اواز چت کړو او د دغې دپاره دعاګانې وغواړو چې الله تعالی د دغې ټولو حفاظت وکړي، او الله تعالی یې په خپل حفاظت کې او په خیر او پیسه چې کومه دی هغه د غزا ته ورسوي، او الله دې وکړي چې دغې نتایج بهترین نه وځي، چې دغه بلیک آوټ ختم شي، دغه ظلم و ستم ختم شي، صد دوایانو د خوراک څښاک اوبه وغیره چې کومه دی هغې ځان څخه اخیستې دي خلکو ته رسوي. نو موږ به دعاګانې کوو چې الله یې دغه ځای ته ورسوي، او الله یې د شاته نه، د مخکې نه، د وروسته نه او د ښکته نه حفاظت وکړي. دغه ټولو چې کوم قافله کې څومره هم خلک دي، څونه روان دي، نو الله یې د ټولو حفاظت وکړي. نو کم سے کم که موږ نو څه دعاګانې به ورته کوو، نو هغسې موږ د ښې نه یو. الله دې رحم کرم وکړي. او پرون چې کومه په قطر کې چې پرون کوم سمیټ شوی و، نو د هغې نه د غزا د خلکو ډېر ښه امید و چې ډېر ښه نتایج به ترې راوځي. چونکې مارک روبي راغی قطر ته، او د قطر چې هغه راغی د هغې نه وروسته فوراً په فلسطین باندې هغوی بمباریانې وکړې، او بیا یې دا واضح پیغام ورکړو چې کوم ملک کې حماس والا پاتې کېږي، نو هغه به زموږ نشانه وي. زموږ دی چې سمیټ مکمل شو، نو په هغې کې صرف یو مذمت شوی و، او یو دا خبره شوې وه چې کوم ملکونه د اسرائیل تعلق ساتي، نو په هغې نظرثاني وکړی شي، او بس دغه مذمتي کاروایي شوې وه. د دې نه علاوه خو نور هېڅ نه دي شوي. نو موږ مسلمانان ډېر کمزوري شوي یو. زموږ که لیډران دي، که زموږ عوام دي، موږ ټول مسلمانان، موږ صرف مسلمانان پاتې شوي، مسلماني نشته، مسلمانان یو. نو الله زموږ ټولو په حق رحم وکړي، او الله دې د ټول دنیا له داسې یو لیډر غوره کړي چې هغه د ټولو مسلمانانو رهنمایي کوي، او هغه په دې دنیا کې وځلیږي، او دا کافر هم هغه مخکیني شان سر ټیټې شي او په خپو راشي کښېني. انشاءالله داسې وخت به الله راولي، دغه څه لرې نه ده، خو چونکې زموږ دعاګانې غواړو او خپل محنت په جاري ساتو. وما علینا الا البلاغ.